په د لزاک روډ ګډیراج کول کې یو واقعیا شوې ده او د یو ماشوم سره چې پولیس راغلي دی والد خو هغه پولیس نامعلومه دي کوم متعلقه تانې سره رابطو کې هلته نشته کو چوکې سره رابطو کې هلته نشته نو ما سره ولر دي داغه والد صاحب اول بدوی سره خبرې کو بیا د بازار چې کوم بشران دي نو هغوی سره هم خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څه واقعیا او دا څه حساب یره جی دا د پیر د ورځې واقع ده جی زمونږ په دې ګډیراج کول کې دکان دی جی او زمونږ دغه ځای چې کم دی نو دې سره خوا کې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دغه آفیس دی نو دغه ځای کې بلا شي غاڼه غونه وي او رشوي پکې زنانه می دشکې می داسې نورم ترانسپورټ پکې راشي نو په دغه ورځ باندې په دغه روډ باندې دغه دفتر سره خوشا کې چرته گاډي خراب شو نو هغه ځای کې رش جوړ شو نو یو اډیشنل بو زمازوی وای چې دوه ګوله وته لګیدلو دغه په دغه لار را ننوتې دي نو چې کتلې دي رش غوبل دي نو په دغه دوران کې زمونږ سټین چې د پروتو هغه لته مور کړی دي زمازوی را پاسې دلې دي چې رضا بسو چتو سیټ تکوي لری کوي خو بار کې هغه کنزل منزلي کړی دي وته بیا والټ کولم دي خو بار کې مونږ په دې باندې انتهایی خپو بیا دغه دوران کې مونږ چې زه خو په دغه ورځ باندې مونږ دغه والا سره لګ میټینګ وو ای بي آر والا سره نو الته نه چې مونږ را رسیدو نو د خو تلو بار کې مونږ بیا باړې پوری تانی تم لاړو رفیق خان تاسو متعلقه سی جو سره رابطه کا وې سوې اغي رفیق خان له بیا مونږ چې پاغه ټیم باندې ورغو نو مونږ ته خپل د مسله بیان کړله او اغي مونږ ته لکه داسې تسلی بخ جواب خو را نه کو چې مونږ به کس را پیدا کو خو مونږ ته چې مونږ ګورو کس چې څوک دی دا تاسو مونږ ګوري مونږ هم ګورو نو دا کس اوسه پورې نامعلوم دی اوسه پورې لکه پته ونه لګي د پیر د ورځې نواله تقریبا سبا بل ورځ بیا پیر جوړیږي تقریبا 15 شپږ ورځې وشل په دې 15 شپږ ورځو کې نو مونږ ته تانی والا ست سلیبه جواب را کړی شو او نو مونږ دا لکه سړی پیدا شو مهرباني جی حاجی ګران کتونکو د کې دی وخت مازه چیرمن هم ولر دي دوی دلته یو میټینګ کړی دی داغه حواله سره وکړو چې دا میټینګ د څه حواله سره او د دوی مخکې لا عمل سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا واقعیت شوی دی تاسو یو میټینګ راغونډه وکړه غونډه کې تاسو څه لا عمل شو هغه ته لګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سټیپ اسوسییشن چیرمن محمد نعیم صافی د لزاک روډ دا کومه مسله چې د زموږ سینیئر نائب صدر زوی سره شوې ده د حواله موږ میټینګ راوغوښتو بالکل ایمرجنسي میټینګ د میټینګ کې یو موږ مزامتي قرارداد پیش کو هغه د پولیس خلاف او څومره چې اداري دي د هغې خلاف باندې دا یو مزامتي قرارداد موږ پیش کو تقریبا یو هفته وشوه چې په دې هفته کې موږ له د ایس ایچ او د طرفه یا د پولیس د طرفه یا د ادارې د طرفه هېڅ داسې یو لایحه عمل طی نه شو چې په هغې باندې موږ مطمئن شو په دې وجه ټول ملګرو چې څومره په کابینټ کې دي 15-20 کسان دي ټولو ملګرو دا یو قرارداد پیش کو او بیا د پولیس نه دا غوښتنه وکړه د ایس ایچ او صاحب نه خاص کر چې باړې پورې تاڼې باندې دی موږ 2 ځل 3 ځل ورغلي او تر اوسه پورې صلاح عمل برابر نه شو دا هم غوښتنه ده چې که د دې خلاف د سړی معلوم نشي یا دوی موږ مطمئن نه کړي تر هغه وخته پورې موږ په آینده اجلاس کې تقریبا یو هفته یا 10 ورځې موږ دا ټایم ورکوو پولیس والاو له. دا چیرمن صاحب تاسو د ایس ایچ او نه علاوه ډي اس پي سره یا ایس پي سره رابطه شوې ده؟ هغې سره فلحال زموږ رابطه نه ده شوې او فلحال هغې چې کومې خبرې کړي دي هغې خپله ذمهواري په موږ راجوي تاسو کیمرې چک کوئ او تاسو سړی وګورئ موږ خو تاجر یو موږ خو د یو حساب سره د ملا د تیر حیثیت دی چې زموږ کشر سره داسې کېږي او زموږ پولیس زموږ تپوس نه کوي نو هغې سره به نور څه عمل وشي. حاجی ما سره دی وخت سینیئر نائب صدر هم د بازار موجود دی دوی سره خبرې کوو چې د دې پولیس د رویې خلاف دوی څه کوي او مطلب دا دی چې دوی مخکې لا عمل سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشوم چې پولیس والی دی نن هفته برابر شو څه پته یې نه لګي څه لا عمل هم دی؟ شکریه تاسو نه قدردان شئ تاسو والي الله مې عزتمن کا د عمل دا دی چې خبرې خو ډېرې وشوې زموږ نایب صدر او زموږ چیرمین صاحب خبرې وکړي دې کې څه پاتې دي نه خو زه یو خبره کوم د ایس ایچ او صاحب نه او دا ریکوست چې وایي دا دومره څومره غټه خبره نه ده چې تاسو 3 کاله مو شو 3 کال باوجود تاسو دې ځل موږ تاڼې ته راغلو او تاسو هم دا یو خبره کوي کس څوک دی کس بس دا دی چې ګډ کول چې کله د موبایل ګاډي راغلی بیک سایډ فرنٹ سایډ تاسو چې کمرې چک کړئ دا موږ نشو چک کولی خامخا چا کور والا ته ځو دوکان ته ځو نو څه خبرې خو به کوي تاسو سره رایټ دی یا کمرې چک کړئ دا کس موږ له به تاسو موږ له راکوئ تاسو د دې خبرې تپوس وکړئ چې د یو ماشوم د یو تاجر د یو غریب دوکاندار بېعزتي کېږي ولې کېږي زموږ محافظ خو تاسو بیا خو دې چوکۍ او دې تاڼې ته ضرورت څه دی بیا موږ هر یو دوکان ته خپل باډي ګارډان ودرو خو دا هم تاسو وایئ چې هلکه تاسو غیر قانوني کار کوئ
نو بس زمونږ د قانون او د شیشو صاحب نه دا خواهش چې وایي دا د دې خبرې تپوس وشي دغه کمرې دې چک شي چې د کمرو کې دا د دې کمرو به د ګاډي پته ولګي چې ګاډي پته ولګي د کس په پته ولګي دا کس څوک دا خو چې کوم سړی راغلی دی دا خو ماته سرکاري عہدیدار نه ښکاري یو غونډه یو بدماش ښکاري ځکه چې سرکاري افیس یا افسر چې دی هغه داسې نشي کولی چې یو ماشوم دې راګوري هغه باندې تشدد وکړي او بیا دې ورته کنځلې هم وکړي او بیا دې ورله لتې هم ورکړي نو دا غیر ذمہوار غیر اخلاقي کس دی موږ د ده سیچو صاحب نه مطالبه کوو چې بھئی دا سړی دی زموږ کیبنټ کې کښېني او موږ ته دې وښیي چې بھئی دا څوک دی دا دې را پیدا کړي او دنه دې تپوس وشي دغه زموږ مطالبه ده